هغه ټول مینوال چې دا ټایم منګوري په ټول یو شهر کې او یو شهر نه بهر په ټول یو کې ټول ته دغه خواسته چې زموږ سره ملګرتیا وکړي. طاهر خان موږ سره په یو شیبه کې ملګری کېږي او طاهر خان تاسو پته ډېر کم پښتانه بوي چې طاهر خان نه پیژني. طاهر خان د پښتنو لپاره ډېر خدمات دي او خاص کر په پاکستان کې او پاکستان نه بهر دنیا کې خاص کر سعودي عرب کې د مسافر لپاره د هغې څومره خدمات دي نو د هغې حوالې سره د هغې نه پوښتنې کوو. ضرور موږ سره ملګرتیا وکړئ او ضرور د هغې نه پوښتنه وکړئ په دغه نمبر باندې په 07344202155 او د 01484817705 دا زموږ د سټوډیو هاټلاین نمبر دی. طاهر خان موږ سره ملګری کېږي. طاهر خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه سعید بھائی، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او ډېر زیات مشکور تاسو چې تاسو موږ له ټایم راکړو د هغه بیزي شیډول نه. څنګه یې ژوند ساعت څنګه تېرېږي؟ مننه کوم سعید بھائی، تاسو زه انوایټ کړم خپل پروګرام ته، زما لپاره د هنر خبره ده. ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. څنګه ژوند څنګه تېرېږي پاکستان کې؟ پاکستان خو جنت دی چې په جنت کې یو سړی وخت تېروي، نو سوچ وکړي چې څنګه وخت به تېرېږي. ډېر احسان دی، ډېر شکر. بالکل بالکل. ضرور راته خپل ژوند حوالې څه ووایي. زیاتره ملګري به داسې چې تاسو خو خامخا په فیسبوک داسې کم پښتانه به وي چې نه به هم پېژني په سوشل میډیا باندې. تاسو هغه زه به دا ووایم د سوشل میډیا سټار یې، خو څه ملګري څه پښتانه داسې چې په بهر ملکونو کې د هغې ته دا پته نشته چې طاهر خان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو د کومې سیمې سره تعلق دی. تاسو تعلیم حوالې سره راته ووایئ او لږ ژوند حوالې سره راته ووایئ. ضرور. ډېره مننه سعید بھائی. اصل کې نوم مې طاهر خان دی، د پټخیلي ملکني جنسۍ سره تعارف لرم او خپل ټوټه پوټه تعلیم مو په خپل کلي کې کړی دی او بیا ډېر ژوند مو په سعودي عرب کې په مسافرۍ کې تېر کړی دی. د هر انسان خپله غریبي وي، دا غریبۍ د وجې نه د مسافرۍ هغه ژوند هم هلته اته کاله تېر کړی دی او اوس الله لاک لاک احسان دی د خپلې مور په دعا سره هم د دغې وروڼو په دعا سره د اتو کالو نه پس ژوند دلته تېروم په کلي کې پټخیلي کې او په دې باندې مې خلک پېژني. لږه ډېره ټکه پکه کار کوم د خپل سوسایټي دپاره، د خپل کمیونټي دپاره، د دغې وجې نه مې لږ ډېر ملګري پېژني. جی جی. تعلیم تاسو څومره تعلیم دی او تاسو سعودي عرب کې کوم ایز ا لیبر کار کوو که هلته ستاسو څه ما دا اورېدلي چې ایز ا انجینیر تاسو هلته کار کوو؟ دغه حوالې سره راته لږ ښکاره کړئ چې تاسو هلته په کوم بیس باندې پاتې کېدئ او ستاسو ایجوکیشن څومره دی؟ تعلیم جی اف ایس سی کړی دی او د اف ایس سی نه بعد زما مشرور دی طارق خورشید چې زما په ژوند کې ډېر لوی لاس دی. هغه هغه ټایم کې سعودي عرب کې هغه ما ته چې بچی خپل تعلیم جاري وساته، خو بس هغه حالات داسې وو چې ما ویل نه زه ستاسو سره ملګرتیا کول غواړم. د کور حالات ډېر زیات ټف وو. هغې وجې نه اف ایس سی نه پس بیا ما خپل بزنس دلته سټارټ کړو. بټخیله ملکن کې ډېرو ملګرو ته پته هم ده کمپیوټر سیل اینډ سروس دغه یو شاپ و، ما پکې شاګردي کوله او بیا هغه دکان ما واخیستلو. لاهور پر پېښور نه کمپیوټر یې اخیستل دی، داسې اولډ کمپیوټر هغه به هم دلته خرڅولی بټخیله ملکن کې. 2-3 کاله بزنس نه پس بیا مې سعودي عرب ته تن کېښودو او بیا لاړم د خپل ورور خوا ته سعودي عرب ته. سټارټ کې ډېر زیات مشکل و هلته، کال ډېر لوی سټرګل و ځکه زما دلته آی ټي سره ډېر زیات شوق و، زما ایډیټینګ سره د بچپن نه زما د ویډیو ایډیټینګ سره د فوټو ایډیټینګ سره ډېر زیات شوق و. نو زه هلته کې لاړم ایز ا ګرافیک ډیزاینر تللي ما سره خپل ډپلوماز وغیره هر څه ما ایز ا ګرافیک ډیزاینر چېرته په اسانه به راته جاب میلاو شي او کمپنۍ په ژوند کې داسې ونه عربیک ضروري و هلته کې چې ستا عربي برابر وي، ستا هلته کې لږ ډېر ایکسپیرینس وي نو تا ته بیا جاب میلاویږي. نو سټارټ وګلو ما فوټو سټوډیوز کې ډفرنٹ فوټو سټوډیوز کې ما کار شروع کړو، تصویران وغیره چې ایستل دي بیا هغه ایډیټ کول دي او د هغې سیلري بالکل دونه به ووایم چې خرچه چې په وخت کې صرف زه هم وتله نو دونه سیلري به ما ته میلاوېدل 11-1200 ریال. او د هغې نه پس ما خپل سټرګل هم کوو، ډفرنټ کمپنیز دې ته به موږ خپل سیویز وغیره لیږله چې هر که چېرته موږ ته اپورچونټي میلاو شي. الحمدلله د کال سټرګل نه پس یو ایډورټایزنګ کمپنۍ کې ایز ا ګرافیک ډیزاینر جاب میلاو شو او بقایي چې بیا کوم 8 کال و نو هغه د ګرافیک ډیزاینر نه بیا سیل ډپارټمنټ ته، د سیل نه بیا مارکیټینګ ته، بیا په تېر اخر چې اوس کله اخره کې راتلم نو ایز ا مارکیټینګ منیجر زه سعودي عرب کې ما دغه جاب کړو. ګریټ ګریټ ګریټ. څنګه دی د خدمت د جذبه در کې څنګه راغله؟ څنګه اچانک دی لاین ته راغلی او اسان کار نه دی ځکه
مونږ چې اکثر زیاتره زموږ چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي کوم چې سوشل میډیا باندې کار کوي ډېر خدمت کوي هغې ته مونږ اکثر دا وایي زیاتره ملګري دا وایي چې لایو ویډیو او دا دومره فیمس شو دومره ویوز راغلل نو زه اکثر دا وایم چې دا آسان کار نه دی ګران کار دی څنګه تاسو دې ته غاړه کېښود او دومره سټرګل هم شروع کړو اصل کې زید به زه یو څیز مجبوره کړی وم بهر چې مې کله ژوند تېرو که نه او کله به مې د خپل شلوار کمیس واچو کله به چې زه بازار ته وتم مارکیټ ته وتلم عجیبه غوندې نظر به ما خلکو که عربیان به وو که فارنرز به وو که ایون دا زموږ خپل پاکستانیان به وو انډین به وو دې کپړې ته به یاره ډېر عجیبه غوندې کتل ما به ډېر بد لګېدم یاره دا لا څه خبره ده دا خو زموږ د پلار نیکه لباس دی او دې سیس ته ولې په سپکه ګوري ایون هغه مسلم کنټری د سعودي عرب که نه وایو چې ماشاءالله حرمین شریفین دي پکې دې کپړې ته به ډېر په عجیبه نظر کتل کېدل بیا به د سوشل میډیا باندې افیس کې به ناست وم نو سوشل میډیا به یوز کول فیسبوک یوټیوب وغیره په دې باندې به اکثر دغه به ډېر جوکس وغیرہ به پښتنو باره کې ډېر چلېده اکثر به کې ویله یاره یہ پټان ہے بس چھوڑ دو اس سے بات ہی کیا کرنی دا به زما په زړه ډېر بد لګېده ما یاره اخر مونږ خو داسې نه یو بیا چې کله ما ریالټي ته وکتل خپل مشرانو ته مې وکتل خپل کمیونټي ته مې وکتل مونږ هغه نو کوم چې مونږ په الکترونیک میډیا په سوشل میډیا باندې د خلکو پورټری کولې دنیا ته یا زما لباس ته په خلکو بس پکې کتل نو دغه یو جذبه مې په هغه ټیم نه په زړه کې راغله ما څه چونه پهله په دې باندې کار شروع کړو چې زه دنیا ته صرف دونه وښیم زما لږ ډېر کوشش دا وکړه چې یاره مونږ د لباس چې تاسو دونه په سپکه ګورئ دا دونه سپک لباس نه دی یا تاسو زموږ پسې خندا کوئ که نه مونږ خندا والا قوم نه یو مونږ ډېر قربانیانې ورکړي دې خاورې دپاره د خپل وطن دپاره د اسلام دپاره پښتون قوم ډېرې قربانیانې ورکړي دغه یو جذبه مې په زړه کې پیدا شوه بیا داسې ډفرنټ ایشوز چوتول مې شروع کړه په سوشل میډیا باندې او الحمدلله همدغه پښتانه وروڼو په زړه کې مې دغه جذبه و چې د دې قام دپاره څه کول دی د لباس دپاره څه کول دی د خاورې دپاره څه کول دی او همدغه ملګري بیا زما سره رايوځي شو ملګري شو همیشه زه خپل ویډیوز کې یم چې طاهر خان صرف یو نوم دی زه ما سره په لاس کې هېڅ هم نشته زما دغې اواز له پاور هم زما دغې فالوورز ورکړي هم دې پښتنو ورکړی چې کله ورسره دوه ملګري شو نو زما اواز کې وزن پیدا شو زما اواز زور ونیو که نه دنیا په سوشل میډیا باندې لګي نو دغه یو څیز مجبوره کړي مه سعید بھائی ما چې خپل قام دپاره بل طاهر خان پښتنو کې دا تاسو به نوټس کړي تاسو خو زیاتر فالوور دي په ټوله دنیا کې پښتانه واقعي ډېر مینه ناک خلک دي بیا چې کله هغې ستاسو خدمت جذبې ته وګورئ هغې ته پته لوي چې ریالټي څه ده او څومره دي د زړه نه کار کوي نو بیا پښتانه نور هم مینه ورکوي موږ اکثر دلته په ریډیو کې موږ کار کوو تاسو د پښتنو خبره وکړه نو زموږ اکثر په ریډیو باندې دلته لایو ویډیو باندې اکثر ویورز راشي او دغه نو دلته چې زما نور د پنجاب د کمیونټي څومره ملګري دي هغې موږ ته اکثر وایي چې موږ اکثر لایو ویډیو کوو زموږ اړه څه فالوورز نه دا تاسو کې څه جادو دی نو موږ هغې ته دا وایو چې زموږ پښتانه چې کوم دي دا ډېر زیات مینه ناک خلک دي دوی په زار او قربان باندې پوهېږي دوی په خدمت باندې پوهېږي او د خدمت جذبه چې په چا کې وویني هغې ته پته ولګي چې په انسان کې کوالټي ده او په ده کې ټیلنټ دی نو بیا هغې فالو کوي او د هغې ډېر زیات هغې اپریشیټ کوي او نور هم هغې چې کوم دی د هغې بیا فالوور جوړېږي په دغه ذریعه باندې نو واقعي تاسو خبره حقیقت وکړه او بیا په سعودي عرب کې خو زیاتر چې کوم دي مسافر ډېر سخته مسافري کوي د سعودي مسافري په نسبت د یورپ کنټریز ډېره زیاته ګرانه او ډېره زیاته سخته ده تاسو نه به دغه پوښتنه هم ضرور کوو چې په سعودي عرب کې تاسو وخت تېر کړی نن سبا کم داسې ایشوز دي د مسافرو زموږ د پښتنو مسافرو چې هلته هغې ته پیش دي او هغې کوشش کوي خو د هغې اواز مخکې نه ځي داسې کومې مسلې دي دغه هم راته ضرور لګي ووایي ځکه چې تاسو وخت تېر کړی تاسو ته پته جی سعید بھائی اصل کې تاسو د مسافرۍ خبره وکړه نه سعودي عرب مسافر چې کوم دی هغه داسې ژوند تېروي که نه تاسو چې کوم یو کې وخت تېروئ یا زموږ کوم وروڼه اسټرالیا کې دي یو اس اے کې دي دغه مسافري نه ده اصل کې مین وجه دغه ده که نه دغه ملکونه غیر اسلامي ملکونه دي خو دو خپل رولز داسې جوړ کړي دي که نه چې اسلامي رولز تو فالو کړي دي دغه لږ د انسانیت خطر دی ستاسو په کړي یورپین کنټریز کې که یو اس اے یا دا څونه غیر مسلم کنټریز دي دو هغه مسلمانیت رانیولی دی اصل کې مسلمانان دي نه خو هغه رولز یې داسې جوړ کړي د انسانیت قدر دی ډېر د بخښنې سره زما دویم کور دی او زه ته ډېر ریسپیکټ په نظر سره ګورم ما ته ډېر زیاته خاوره درنه ده سعودي عرب زه اوس ریسنټلی تللی وم ریله او یقین وکړه چې زه کله لاین شوم که نه نو ما د خوشحالۍ د وجې نه وژړل هغه ځمکه ما ته ډېره ګران ده ځکه زه چې څه هم یم زما چې ژوند څه هم بدل شوی دی الله بدل کړی یم دا خاورې د وجې نه بدل کړی هغه ځمکه ما ته ډېره درنه ده خو هلته کې یو مین مسله دا ده
دلته کې د انسانیت قدر نشته. بل زمونږ هغه خلک دلته کې سي، زمونږ هغه پښتانه دلته کې سي د چا سره چې تعلیم نه وي، د چا سره چې هنر نه وي، ډېر لکه د بیکورډ علاقو خلک لاړ شي. زه به ته وایم لکه دیر سایډ کې تاسو لاړ شئ یا سوات سایډ ته کوم غرونو کې چې خلک پاتې کېږي هغه ټول غریبانان هلته کېدلي دي او زیاتر ډېر ایجوکیټډ خلک پکې هم دي. دا نه یم خو میجارټي ډېره لږه ده. 80-85% چې کوم دي ټول لیبرز او هغه ملګري ته کوم چې بې تعلیمه دي. نو هغو ته هلته کې د خپل حق پته نه لګي چې یاره زموږ حق څه دی. مشکلات هغو ته د کفیل د وجې نه جوړېږي. یو ډېر بېکاره غوندې سیسټم دی د کفیل. دا د دنیا په یو قانون کې هم نشته چې ستا پاسپورټ ستا اونر یا د کمپنۍ باس تا نه ونیسي. ما دنیا کې داسې نه دی لیدلی. اونلی سعودي عرب داسې کنټري ده چې هلته کې به ستا نه کفیل پاسپورټ واخلي. پاسپورټ ستا ایډنټیټي ده، دا ستا نه هېڅوک نشي اخیستی. پاسپورټ ستا نه کفیل واخلي، بیا د کفیل څه مرضي وي هغه ستا سره کولی شي ځکه ستا پاسپورټ د هغه سره دی. نو د هغه د اجازت نه بغیر هغه وطن پرېښودی هم نشي که ستا په کور کې څومره ایمرجنسي شي، تا ته څومره تکلیف جوړ شي، خو چې څو پورې هغه تا ته لیټر نه وي درکړي، پاسپورټ نه وي درکړي، نو اوبیسلي ته هغه وطن نشي پرېښودی. نو دغه سیسټم د کفیل هغه نظام ډېر زیات سخت دی او بیا خاص کر زموږ د دغې پښتنو دپاره کوم چې د خپل حق نه خبر نه دي او که کوم ملګري خبر هم دي نو زموږ سفاره چې کوم په سعودي عرب کې د زما بدترینه سفاره ده. زما د څومره چې سفارې دي که ملیشیا کې ده، که دوبۍ کې ده، که قطر کې ده، د ټولو سره رابطې کېږي. ټول ښه په ښایسته طریقه سره خپل پاکستانیان ګایډ کوي، خو زموږ د سعودي عرب سفاره ډېره زیاته بېکاره ده. زه به تاسو دا ووایم چې که د پاسپورټ د نیوکې دونه ډیجیټل ډول ته وګوره، هغې ته به د شپې ځې ته به ورته لاین لګي چې یاره ورګه سبا سهار راشي چې زه ټوکن راواخلم. دا زموږ بدنصیبي ده. نو د سفارې د سایټ نه ما ورته بالکل هېڅ مدد نه میلاویږي څومره چې ما ژوند تېر کړی، څومره چې زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دی. او دویمه خبر دا ده چې هلته کې انسانیت نشته دی. هلته کې د لسو کالو کس او د لسو ورځو کس د هغې خلکو دپاره یو شانتې دي. کوم چې هلته طاهر خان د تعلیم یافته طبقه د کوم زموږ پښتنو کې خامخا وي ډاکټرز وي، انجینیرز وي، ټیچرز وي، هغې دې حوالې سره څه هلته خدمت نه کوي؟ لکه مطلب زه به دا ویم چې هغې پوهه دي په دغې باندې چې یاره مخکې تللو کې موږ ته څه کول پکار دي یا د دې خلکو خدمت موږ له په څه طریقه باندې پکار دی؟ آیا هغې بالکل د دې خبرې څه تابع نه کوي یا هغې څه کوشش نه کوي د هغې لپاره؟ یاره چې د هر سړي زړه غواړي چې موږ وکړو، خاص کر په پښتنو کې الله تعالی دا کوالټي اچولې ده که نه ځان تکلیف ده ورچوي خو د بل پښتون یا د بل مسلمان مدد کوي. خو هغه ملک داسې دی چې هلته میډیا بنده ده، هلته پابندي ده، نه روډ ته راوتی شي، نه د ګورنمنټ خلاف څه ویلی شي، نه تو د ادارو خلاف څه ویلی شي. چې په 2 منټه کې دې څه ووایي نو په 3 منټه بس ستا پته نه لګي. او دا هم انسان ته به چې دوی چېرته ویلي پاچاهت دی که نه، امریت دی او شهنشاهیت دی او جمهوري وطن دی. پاکستان کې په جمهوري ګورنمنټ کې تاسو روډ ته موتی شي، تاسو خپل حق ته پوښتنه هم کولی شي، خو په هغه ملک کې نشي کولی ځکه چې هلته جمهوریت نشته. ستاسو خبره په دې باندې بالکل ټیک ده. بل دا چې تاسو هلته بیا هم په دغې باوجود هم تاسو ما کتل تاسو په کافي هلته خپل کوششونه کول او تلئ به خلکو پسې به هم هغه چې کوم د چا به مسلې او پرابلمز به وو د هغې دپاره به تاسو تلئ، په هغې مینت او سوال به م ورته کوو، کپیلانو پسې به هم تلئ، کافي داسې سټرګل تاسو کړی وو. نو دا وخت تاسو راته ووایئ چې دا وخت څومره هلته پښتانه داسې دي چې په هغې مسلو کې ګیر دي او د هغې پرابلمز دي، پاسپورټونه یا هغې په جیلونو کې ما دا م اورېدلي چې هسې بېسه د هغې د جرمونو څه پته هم نه لګي خو پراته دي په جیلونو کې او ګاڼه دي. نو دا څومره پښتانه دي چې د هغې د تپوس لار نشته؟ ډېره چې پښتانه هم سیوا دي او په دې کې زموږ سره زموږ د پنجاب ورونه هم زیات دي، د سیند ورونه هم ډېر زیات سیوا دي په وړو وړو مسلو کې. کفیل دې کامه نیولې ده، دې ته لاړ شي بل ځای کې کار کوي، یا کفیل ورته تنخوا نه ورکوي، دغه بوتلې د مزدورۍ دپاره دی د کفیل نه سایډ ته شي، دی لاړ شي د بل کس سره کار کوي چې یاره ما ته خو پیسې مې میلاوېږي که دلته راغلی مزدورۍ ور چې کور ته خو څه ولېږم که نه. چې اوس ورته کفیل پیسې نه ورکوي دی به لازم د کفیل نه تښتي. چې د کفیل نه تښتي کفیل لاړ شي بس سیسټم کې ولګي چې دا سړی زما نه دونه سامان یې پټ کړي که نه غریب یې هېڅ هم نه یې کړي او دونه الزام پرې ولګوي بس چې شورته یې ونیسي پولیس والا نو هغه جیل ته کې بیا په کلونو کلونو هلته کې پراته وي او څوک یې د تپوس نه. تاسو زما خبر وکړه چې زه به تلم، تاسو په الله یقین وکړئ چې ما ځان بخښلی ولته ما یاره که ما ونیسي که نه ما باندې 15 کاله جیل خېږي بس 15 وجنې خو مې نه کړه، ما زه کرایم هم نه که چېرې څوک مې وجلي دی نو ما به مړ کړي، وجنې مې نه 15 کاله جیل دی تېر وی کړم، خو
چې څو پورې دلته ما د خپل اکټیویټیز مې کولې ډېر مشرانو دا ځکه ډېر پوهه خلکو سوسو پریز پوهه کړم چې پلیز د سوشل میډیا د تو چې کوم اکټیویټیز کې وته کې په ویډیو زما په میلیون باندې خلکو ته 5 لک 6 لک خو عام خلکو کتلې او ځکه چې مسله او مسله چې ښکارا کړي نه واحد تاسو داسې وي ځکه چې ما نه دی کتلی داسې چې څوک را پاسېدلی دی وغي تاسو ډېر ښه سوچ وکړو بیا په سوشل میډیا باندې تاسو خپل کار روان کو او ډېر په کم ټایم کې چې کوم دې تاسو ډېر زیات مینوال جوړ شو په دغه وجه باندې چې ځکه هلته مسافر داسې و د هغې چې کافي مسافر پراته و د هغې مسلې پرابلمز و هغې وایي چې څوک به داسې چې راشي او موږ ته د خپل زړه حال بیان کړو زموږ مخکې د اواز اوچت کړي او بل دا په موږ کې زموږ ډېر بدقسمتي ده د پښتنو به دا ووایم د ټول پاکستان نه زموږ اواز ډېر کم اوچتېږي زموږ چانلز یا زموږ د میډیا رسایي ډېره زیاته کمه ده او بیا چې تاسو د رسایي او د هر څه خلکو کتل هغې ته پته وه چې دی کولی شي او مخکې زموږ اواز رسولی شي بیا داسې میاندې داسې خویندې په پاکستان کې بیا چې هغې وکته چې دی دونه کوشش کې لګیا دي بیا ما داسې کافي ویډیوز کتلي مو چې تاسو ته هغې ریکویسټ کوو چې زموږ داسې څوک دي بیا کافي داسې خلک راښکاره شو په پاکستان کې خاص کر زموږ په سیمه کې چې د هغې پرابلمز او مسلې وي او بیا تاسو حل کړئ په مزه مزه څنګه چې ریسنټلی اوس تاسو هغه یو ملګری و چې کوم ډیسیبل او د کپیل په وجه باندې په هسپتال کې پروت بیمار و د علاج پرابلمز یې مو تاسو حل کړ نو هغه څومره پرابلمز دي نو دا ستاسو زه به دا ویم چې په دې باندې تاسو ته سلام پیش کوم زه ځکه چې اسان کارونه دا نه دي ګران کارونه دي ځان ریسک له ورکول دي نو دغه راته ضرور وایي چې کوم دا ریسنټلی کوم ستاسو خبرګړی نه کنه نو د دنیا کې بل کس خوشاله نشي او دا چې په ځان باندې به سخته تیری او د خلکو خبرې به اوري ډیفرنٹ منټالیټي خلک دي په دې سوسایټي کې هغه خبرې په ځان باندې وړي دا غي نه پس تو سټ ډیلیور کول شي اذروایز ډیر ګران ده کافي ملګری دا ټایم تاسو سلامونه مو پيو کې دي فضل خان دی رحیم خان او شکیل خان لندن نه تاسو اوري دا ټایم فیسبوک لایو کافي ملګری اوري زبیر خان وایي چې سلامونه وي سلام پیش کوم طاهر خان خدمت ته اور آزاد ازان روډ دی دا مونږ سره دی ډیر تکړه ملګری دی دا د لندن نه تاسو هم دا ټایم اوري او تاسو اوري هم سلامونه وي او مبین خان دی مونږ سره شعیب خان دی کافي پښتانه دی کافي میسیجز راځي او ټول دغه وایي چې طاهر خان تاسو خدمت او جذبې ته سلامونه او تاسو تم سلامونه وایي چې طاهر خان ته زموږ سلامونه شیر شاه روډ دی په اټلی کې دا ټایم مونږ اوري او آزاد روډ دی بل یو آزاد روډ دی دا ټایم تاسو جرمني نه اوري بل یو روډ دی مونږ سره هغه د سویزرلینډ نه تاسو اوري او شفقت وای دی مونږ سره د سویډن نه اوري تاسو دا ټایم په استرالیا کې ملګری شته استرالیا کې سم ملګری دادي موږ جوائن کړي توپیل خان دی دا په استرالیا کې تاسو اوري او زبیر انجم روډ دی دا په سپین کې تاسو اوري وي چې طاهر خان د پنجاب د کمیونټي سره تعلق ساتي خو تاسو د خدمت ته وي چې په پښتو خو نه پوهیږم خو د طاهر خان پیج مې لایک کړی دی او ډیر زیات خدمت کوي ګورم یې ویډیوز نو هم سلامونه وي او کافي ملګری دي او ټایم کم دی ټایم کم په وجه باندې بخنه غواړو میسیجونه به شاملول تاسو هم سکاري بل راځو پاکستان حواله سره اوس چې موجوده کوم حکومت دی د تحریک انصاف سخت کاری تاسو ته چینجز رالل کنه سوال پولیټیکل دی او زه به ډیر اونست د دې جواب ورکوم چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو خپل 100% کوشش کوي 100% چې یاره مونږه بیسټ کوم د معاشره بدل کوم د ملک حالات بدل کوم او چې کې حالات د دې پاتې شوي یا د کوم وخت زموږ د پاکستان سټرګل کوي دا ویا کالونه نو دا سوال نه پیدا کیږي چې 10-11 میاشتو کې دا چینج شي نه دا سوال نه پیدا کیږي حالات ډېر ټف دي دلته مهنګايي کافي حد ته رسیدلې ده نور هم داسې سیزونه دي لکه ګورنمنټ مخکې ویل چې موږ به قرضې نه اخلو اوس قرضې هم اخلي دا ډېر سیزونه دي چې د خلکو په ذهنونو کې سوال دی حالات اسان نه دي په پاکستان کې نن سبا حالات ډېر زیات ټف دي څنګه چې ګورنمنټ وایي چې موږ ته ټایم راکړي انشاءالله مشکلې فیصلې به موږ کوو د هغې سره به وطن بهتر کېږي زموږ صرف یو دعا ده د خپل خاورې سره د خپل وطن سره هر څوک لیډر راځي APCZ anyone د دې خاورې سره دا دعا ده چې الله دې په دې کې د انصاف نظام جوړ کړي اصل کې د انصاف نظام امين او ټف وخت حالات سخت دي
په دې کې هیڅ دغه نشته. ټولو کتونکو ته پته ده څومره چې پاکستان کې وخت لري یا څومره چې تاسو هم بهر یې لکه ملګري چې مسافر دي نو دو زموږ نه سیوا نظري په وطن باندې دو سیوا دي چې د پاکستان سره بالکل ټیک خبر ټول ته پته چې حالات ټف دي خو زموږ سره دعاګانې دي دو سلیکټ شوي دي. الله دې وکړي چې د وطن حالات ښه شي انشاءالله. ځکه چې موږ اورو طاهر خان ډېر ځکه تاسو څنګه ووایئ چې په بهر دنیا کې او خاص کر بیا په دې ملکونو کې موږ ډېر زیات فوکس د پاکستان په نیوز او پاکستان په ادارو او پاکستان په سیاسي لیډرانو باندې پښتنو خاص کر زه به دا ویم چې زموږ سیمه کې خلک چې کوم غریبه طبقه ډېره ده وي چې د هغې دپاره دا حکومت چې کوم دی پښتانه او بیا غریبانان زموږ د پښتنو غریبانانو چې ډېر زیات ګیلمن دي د دې حکومت نه هغې وایي چې دا حکومت چې کوم دی دې چې کومې وعدې کړې وي د غریب سړي دپاره دې هېڅ هم ونه کړل. دغه حوالې سره تاسو وایي چې یاره حکومت ټیک ده بالکل موږ منو چې ښه کارونه کوي خو د مالدار سړي دپاره بالکل مالدار سړی خو obviously مالدار دی ته څه مسلې او څه ضرورت او څه پرابلم نشته. اوس درځي اواز تاسو ته. هلو دا پوښتنه ما کوله چې زیاتر زمونږ د سیمې پښتانه مینوال او زیاتر دا کافي میسیجونه او کوېسچنې هم راځي وایي چې حکومت بالکل ټیک دا کارونه کوي خو د غریب سړي دپاره یې څه هم ونه کړل. غریب طبقه چې کوم ده وایي برباده ده ګراني ډېره زیاته شوه او وایي چې د مالدار سړي دپاره خو بالکل ښه دی خو د مالدار سړي دپاره د هغه ضرورتونه او د هغه مسلې او پرابلمز نشته د هغه دپاره خو هر حکومت ښه دی خو د غریب سړي دپاره وایي دې حکومت څه هم ونه کړل. غریب سړی ته نور مشکلات سیوا شو. غریب سړی سوي خو هغه راشن د میاشتې خپل بچو ته راوړي یا د بجلی بل جمع کی یا د کیس بل جمع کی کنه هغه کې obviously ټول ته پته چې خې اضافه شوی ده او غریب سړی ته انتهایی تکلیف ده. د نور حکومتونو په دې حکومت کې فلحال وتخا انتهایی تکلیف ده. خو زه دا وایم چې موږ د خپل خبره چې دا بل مشکل فیصله وکړو د مشکل فیصلو نه بعد دا وطن صحیح ټریک ته راځي. نو زه مزه صحیح ده اوس زموږ غریب ولس ته تکلیف وي خو دا نه چې دا ټول عمر لوي. الله دې وکړي چې دغه سختو فیصلو نه مخکې راحت راشي او اصل کې چې دا ګورنمنت راغلی دی موږ د غریب دپاره کار کوي چې موږ د غریب نوم باندې راغلي که نه چې موږ لو طبقه چې کوم دا هغه راجوته الله دې وکړي چې کوم وعدې کړي دي کومې عوامو سره لوزونه کړي هغې باندې دو پوره شي زموږ د وطن حالاتو سره الله بدل کړي. تاسو وایي چې ټایم به لګي انشاءالله ټیک به شي هر څه الله دې وکړي چې همداسې وي دا څنګه چې ته وایي چې ټایم به لګي حالات بدل شي. الله دې وکړي ځکه چې وطن زموږ دی زموږ پاکستان دی. الله دې وکړي. بل یو ټاپک ته موږ راځو نن سبا زموږ زه به دا ویم یو پاکستان کې خاص کر زموږ په سیمه کې مختلف ګروپونه راوچت شوي دي د پاکستان د ادارو پسې او د پاکستان چې کوم جتسیان دي د هغې حوالې سره کافي تنظیمونه داسې دي چې راوچت شوي دي او مختلف اوس چې به دا ویم چې منظر پښتین دغه حوالې سره څه وایي تاسو د هغې خبرو سره ملګرتیا کوئ یا تاسو وایي چې دا ټیک نه ده؟ سعید بھائی زما خپل اوس ریسنټلی قبایلو ته وزټ شوی دی لنډي کوتل سایډ ته خیبر سایډ او تاسو په الله یقین وکړئ چې هغه خلک دونه مینه لري د خپل وطن سره د پاکستان سره چې هر کور باندې جنډه مالیدلې ده د هر کور په ګیټ باندې ایون ګیټ له څوک رنګونه ورکوي هغې باندې پاکستان فلیکس جوړ شوي دي. دا قام دغه خلک دغه پښتون د دې خپل خاورې سره ډېره مینه کوي. د هغو چې کوم مطالبات دي د هغو چې کوم څه هم مطالبې د هغو کړي دي د کلوز ما کتلي بالکل 120% د هغو مطالبې جایز دي 120%. کوم چې هغه وایي مونږ خو په داسې علاقو کې پاتې شوي په موږ باندې هم څه خوښه راغلی دی مونږ هم نقل مکانې کړي ده په موږ باندې شیلنګ شوي زموږ په کورونه زموږ هم کورونه ولیدلي دي خو هغې ته زه قرباني ویم د خپل وطن دپاره که زما آرمي زما کور په شیلنګ کې ګیل شوی دی که نه دا ما د خپل خاورې دپاره قرباني ورکړي ځکه زما آرمي چې دلته راغلي ده د هغې مین وجه دا و چې دلته حالات خراب وو ټیک شو مونږ به روډ ته نه شو وتی زموږ یو ما ته اوس هم یاد شي 10-12 ملګري ولاړ او یو ملګري پکې سګرټ لګولی و په دې کې څه ګروپ راغی او دونه هغه ملګري ووهلو چې باید تو سګرټ ولیسکې لکه
دغه انسان دی هغه سیګریټ سکو کار څه کو دغه خپل الله خپل جواب ورکړي بالکل نو زه ته یم چې دا حالات دلته په موږ څه جوړو ځکه زه خدای میراله و تاسو راشه د نیمه شپې تاسو کوزه مسواد دا کلام دا چترال دا د شپې په 3 بجې بار وته شي ریسټورانټ وغیرہ سره کولاو د الله په لاک احسان سره هم دغه ادارو د وجنه امن راغی دلته راځو به د قبایلو خلکو ته هغه د پاکستان لپاره د خور لپاره ډېر لوی قرباني ورکړي او کدا غنه څوک مخړې نو وزیاتې کوي اوس کوم لار شي دنیا کو کورونو وران جاړ پراته دي مطالبه 120% ټیک دي دا هو د مطالبه زوی قسم بخوره زما ډېر زړه کیږي چې هم سره سره او سره لاړ شي او چې به دا خلک مطالبه کې دا ومني ما به چې بل سایت ته وګورئ کنه نو ټول عمر په سکول کې د پاکستان ترانه ویلې ده ټول عمر په کتابونو کې د خپل وطن د دفاع خبرې اورېدلې د 1965 جنگونه 1971 او تاسو شهیدان داسې فوجان د شهیدانو قسم اورېدلې شي زما په دې وجود کې پاینه کې په هر حالت کې پاکستان دی نو هغه چې کله د ادارو خلاف یا د وطن خلاف خبرې کوي نو هغه باندې یوازې ما ته نه زه هر سنسیبل کس ده څونه چې پښتانه دي که په پاکستان کې دی او که د پاکستان د هیواد نه بهر هم دي نو هغه انسان ته تکلیف رسي درد رسي ځکه دا زموږ اسلام بالکل मतलब ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ جی طاهر خان ډیر بخنه زما خل لواز تاسو کټ شو یو ځلی بیا تاسو ورکلی نو صحیح به دغه خبر کوله وطن زموږ وطن دی زموږ د ټول یو شانتي وطن دی موږ په خپل ژوند په عزت سره تیرول غواړو د وطن قدر وکړو په هر وطن کې مشکلات وي په خیسه طریقه سره دا غي دیلو جمهوریت وطن دی زموږ راتلی شو خپل مطالبات ګورنمنت ته خو دی شو بالکل زما ورکه غونډه کېسو ډېر ورکه غونډه کېسو د جنیت کېسو ما ته چا نه حل کوم ما ته چې پته ولګي چې دا وزیران سره ملاقات کوي د دوی حل کوي زه بس لا خو په طریقې مو ته وسر it's a humble request please هغه انسان التمري مور دلته جاري د ماشوم راولې ما دې د مو مجبور چې سبا د پارلیمنت مخې ته ما 3-4000 کسان راغون کړي چې د ترنور کوم یا چې جواب تاسو په ما باندې مهرباني وکړئ دا کیس حل کړئ او within 20 days کې سالو شو خبره ختمه نو زه به جمهوریت وطن د دې په دنیا کې په یو ځکه نه کیږي په سعودي عرب کې تاسو د دوه کسان تاسو نشه راغونډه دي د دې وطن قدر پکار دی وروره بالکل او جمهوریت هر چا خپل حق حاصل دی خپل حق ته پوس کولای شي خو په یو طریقه کار باندې او دا خپل د رول مطابق چې کوم دي د رولز چې کوم مطالبات دي بالکل زیاتره پښتانه زمونږ دا وی بالکل ټول پاکستان کې خلک دغه وی چې بالکل چې کوم د دې مطالبات دي بالکل ټیک وي کوم چې میسنګ پرسنز دي دا غي والي سره دي کوم دغه کوي چې را میسنګ پرسنز دي دا غي معلومات دی وشي او چې کوم خلک به کور شوی دي دا غي پته ولګي بالکل دغه مطالبات هم ټیک دي بل دی وی چې په چیک پوسټ باندې تاسو زه اکثر بره علاقو ته اوبویسلی تاسو تعلق ساتي د بټخیل سره کله چې تاسو په چیک پوسټونو باندې زینو آیا بالکل په حقیقت کې دومره تنګول کوي او پازابول کوي اوس لګ نرمي شوی چې ګور په هر سیس کې سید وای په هر کمیونټي کې په هر قوم کې په هر ادارې کې خو خراب طلب ټیک شو د یو خراب کس د وجنه پوره اداره نشي بلیم کولای یا د یو ښه کس د وجنه ته دا ججمنت نشي پاس کوی چې را دی الارو او کې دا ټول ټیک دي په هر اداره کې خو خراب پرسته شته په کې ډیفرنٹ سيزونه موږ لیدلې هم دي سدي زما د خپل مشر سره د یو حادثه شو چې یو سکیورټي فورسز ولا ولاړو بدتمیزي وکړو ډېر بیکاره خلې وغځول او چې کله تاسو د خپل حق پته کېنه چې زما دا حق دی هغه ستاسو پرایمري سره می تاسو سره شي ویلې دا مال خپل وطن د روزه کې زما روبه سي د ګاډي نه راغلی چې به تل د احمد صدر کې ته په دې انداز ما سره خبرې کوم چې میجر دې څوک دې مشر څوک تر आवाज کوته یا زما لاړو کوم چې میجر کرنل ولته کې خو چې تاسو ورته دا زموږ پاکستان ریپرزنټ کې دا زموږ آرمي ریپرزنټ یا دغه او ایکسکیوز کو نو ګوره د یو کس د منټالیټي د وجه ته پوری ادارې نشه بدنامول شته به کې خلک وو په کې خلک خو ډېر خلک به کې هم دي دا غیر وجه د خیو خراب کس د وجه نه پوری ادارې نه بلیم کول پکار ډیر زیاته مننه تاسو د ټایم راکړو طاهر خان کافي ټایم تاسو راکو تاسو بم بیزی د بیزی شیډول نم تاسو موږ ټایم راکو یو جهاد مننه تاسو خا د باد بریالي اوسئ او ان شاء الله کو جون و پاو کله بیا به تاسو انټرویو کو بیا په نوې نوې ټاپکس باندې او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ
زمونږ کمرشل بریک روان دی. مخکې یو پیغام خپل یورپ کې سره ورونه دي زما پښتانه او مینه لري ان شاء الله کوشش مې شروع کړی دی چې جون جولای اگست د خیر سره د یو 15-20 ورځې یو شارټ ټریپ همدغه پښتنو خواته درو لګوم. د خلیج ملکونو خلک مې ښودلي دنیا ته چې دا غو زندگی څنګه ده. زه ډېر لوی ارمان دی کوم چې تاسو یورپ کې زندگی تیروئ. بالکل بالکل خپل کلی نه د خپل جنت پاکستان نه جدا تاسو زندگی ان شاء الله ضرور. طاهر خان کاپی میسیجز طاهر خان کاپی ملګری بالکل دغه تاسو هم کوي په فیسبوک لایو کې چې طاهر خان ته وایي چې یو کې د بکل راځي. نو بالکل دغه تاسو هم چې تاسو یو کې چې کوم پښتانه دي پښتنو کمیونټي د سمراغي دا ټایم تاسو وري لوکل چې کوم زموږ د ریډیو سټیشن دی کافي خلک په گاډو کې هم اوري سم میسج ورکوي هغه ته بس ته هم ته دغه نیوز وته وي چې ان شاء الله سونه پوسیبل کوشش کوم چې د سم موضوع درشمه دغلته او دوی خبر دا کوم چې یو کې وخت راوي تاسو امبیسي د زموږ د پاکستان همیشه زمون پښتانه اکثر خبر کې پریک د مړنګ دلته څوک نه پیژني. تاسو لباس تاسو پہچان دي تاسو پاسپورت تاسو پہچان دي څه وخت هغه لګیته چې په تاسو باندې څوک وته چوت نه کی چیرې دا پاکستاني دي دا ډیره بده خبره ده. تاسو امبیسیډر یې د پاکستان بالکل د رویه ساتي د څه وخت ترګي چې تاسو د وجه نه تاسو وطن د څوک بدنو اندغه نظام یو میسج چې ما تاسو سره ډیره مننه خاطر بعد او بریالي او خوشاله اوسئ طاهر خان. ټایم راکولو ډیره مننه. ان شاء الله کو جنو پاکله بیا به تاسو سره که خیری پروګرامونه کو. مننه. الله پامان الله پناه مو سوم الله پامان.